الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما للظالمين من نذير. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناس حضراتو اوریدونکو، الله تبارک وتعالی انسان ته د نیکۍ ګټلو بهانې ګوري. هر عمل کې د نیت ضرورت دی. الله تبارک وتعالی د انسانانو ته اجر چې دی لیکي. دا زندګي او د ژوند یو لوی نعمت دی. اوس مثال زه وینا کوم، زه د زده کړې په حیثیت باندې سوورم چانورم او ستاسو دا نیت وي چې موږ به زده کړو څه به واورو. الله تبارک وتعالی په دې باندې اجر ورکوي. یو محدث لیکلي دي چې دا حدیث شریف دی چې د طالب علم دپاره چې څوک د دین زده کړه کوي، نو دې د الله په لار کې د دعاګانې کې مختلف قسم ځناور دې د حضراتو نه د اعمالو فضایل کتاب دا موږ بار بار چې دی اورو. هغه بهرې دي که سمندر کې دي که د اوچې دي که هوا کې دي، ټول دعاګانې کوي. د حضرت پکې تشریف فرمایلی ده که چېرې یو کس د کوره روځي، دی جومات ته ځي او دی د یو عالم نه امام نه تپوس کوي او سوال کوي، وایي دی موږ د دې حدیث شریف د لاندې د طالب علم په لاره کې دي. بیا دا هم لیکلي چې د جمعې په ورځ یو کس د کوره راځي، دی په دې غرض باندې ځي چې زه بس که مسله به واورم، څه خبره به واورم، دا به عمل کې راشي. دې وایي د الله تبارک وتعالی په لار کې او د حدیث مطابق دا ځناور دا دعاګانې به انشاءالله العزیز دلم چې تقدیر نه کېږي. الله دې موږ د دې عمل مستحق چې دی دا وګرځوي او دا نعمتونه او دا اعمال تر دې پورې دي چې تر څو پورې سترګې پټې چې دی نه دانې دي. خو دې وایي هر عمل د الله تبارک وتعالی په لار کې صدقه او د اجر حامل چې دی نه دانې. بیا خصوصا د جمعې المبارک دا ورځ الله تبارک وتعالی د عبادت لپاره خاص کړې ده. بس انسان په دې کې عبادت چې دی وکړي. سید الایام ورته وایي د ورځو سردار دی. د نورو اعمالو نه پکې دا وي که یو حدیث شریف راځي چې یو سړی ښه طریقه باندې وضو وکړي او اودس وکړي. تقي عثماني صاحب دا حدیث شریف د شرح چې دی راغشتی دی. دې ښه طریقه باندې اودس چې کوم دی وکړي، مسجد ته راشي، خطبه ووایي، خطبه کې دې خاموش شي، دی راناست دی او د خطبې د احکام په ټول پته ده تاسو ته. که چېرې یو سړی بل خبرې وکړي نو ته به هغه دا هم نه وایې چې له موږ دا خبرې په دې امر سره په دغه وخت کې د نیکۍ دا امر چې دی نو دا هم نه دی. که دا ووایي دا خطبه هم ضایع شوه او ستا خطبه هم ضایع شوه. او درېیم په نورو حدیثو کې داسې روایت هم دی او علما فرمایي یو سړی به د چا په اوږو باندې وختي ډک دي چې مثال خطبه شروع ده، صف کې ځای خالي دی، دی راځي ډکي او راشي او دی ډکېږي. دا دا مطلب دی. بس کوم ځای ځای میلاو شو، هلته به خطبه په خاموشۍ سره چې دی دا وایي او د خطبې د خاموشۍ دومره هدایات دي چې درود شریف په دې خطبه کې چې دی راشي یا د آیت کریمه چې کوم تلاوت کوم چې په هغې کې د درود شریف ترغیب دی، نو دې به درود شریف وینا څومره اجر دی، خو دې به دا هم نه وایي. زړه کې چې کوم دی نو دا ویلی شي. یا د امام چې په دې دوو د خطبو په منځ کې کښېني، د حدیث او علماو فرمایي چې دغه د دعا د قبولیت دپاره چې کوم دی لوی مقام دی. او جمعه کې خصوصا د دعا لپاره قبلېدو د مازدیګر د لمانځه نه پس د ماښامه پورې ډېرو شیوخو ډېرو علماو محدثینو دغه وخت کړی. ځکه د اولیاو معمول هم دا وي چې د مازدیګر د جمعې نه تر ماښامه پورې اهتمام سره په عبادت سره وخت کوي.
قیمتي وخت یعنې دا دی نو که دې دعا کوي نو دعا په ژبه باندې نه کوي بس په زړه کې چې څه راځي نو الله تبارک وتعالی خبیر دی او علیم دی په هغې باندې دا د جمعې سعادت الله تبارک وتعالی یقینا په نعمتونو کې لوی نعمت دی خو بیا اوس مو هر څه انسان ته لوی وعظ ملاوېږي یو سړی ټیک ټاک وي سهار او ډېر خلک داسې وي چې د ماښام د لوړ غرور پورته ویدلوني وي ډېر خلک داسې وي د شپې چې کوم دی صحتمند وي سهار د لوړ چې کوم دی طلوع راختلوني وي بس دا ټول چې کوم دی د زندګۍ دا صفات ټول بس راغونډېږي ډېر په تیزۍ سره الله دې موږ ته د عمر برکت او خیر چې کوم دی دا واچو د نیک عمل نه راکړي تېر شوې جمعه المبارک باندې څه خبرې په موضوع باندې شوې وې زما دا خواهش او پکار سامعینو دا خواهش چې په انحماق سره سړی کښېني چېرې په تېر شوې جمعه کې څه خبره راغلې وې نو یقینا که عمل کې وروسته مو راځي الله به اجر چې پکې ورکوي بلکې هغه برکات او د رزق د تنګۍ په دې موضوع باندې موږ خبرې کړې چې رزق د انسان کې برکت سره سیوا کېږي او کمیږي هغې سره چې کوم دی څو خبرې هغه چې کوم دی شوي او نکات خو ډېر خو نن موضوع باندې الله تبارک وتعالی د قرآن عظیم الشان کې یو مختصر آیات چې کوم دی په آخر کې فرمایي ما للظالمین من نصیر دا ظالمانو امداد به چې کوم دی نو دې نه مومي د الله مدد به د ظلم والے سره به چې کوم دی نو دا به سره نه وي حضرت تقدس مانی صاحب حفظه الله د علامه نووي رحمه الله د ریاض الصالحین باب چې کوم دی ویلي او هغې کې د ظلم په دې حدیث شریف باندې ذکر کړي او ډېر بهترین وضاحت کې دا چې کوم دی فرمایلی وایي زموږ په ذهن کې د ظلم یو عام چې کوم دی تعریف دی چې انسان مار پیټ وکړي قتل وکړي وار نه کول چې کوم دی وکړي زیاتې ظلم وکړي بس موږ هغې د ظلم چې کوم دی وایو خو حضرت چې ډېرو لیکلي دي چې د ظلم ډېر لوی وسیع چې دی دا مفهوم دی او بیا هم د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف چې دا فرمایلی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابو سره مجلس کې ناست دی او فرمایي ورته چې صحابو د بني اسرائیل واقعه ورته وایي یا د بل قوم چې هغې غوا او غوا چې کوم دی نو د هغې وجود فطرت د هغې چې د هغې د سړی پیلي او نور چې کوم دی نو څه خوراک چې کوم دی څیزونه تېلي او زیات نه زیات چې کوم دی نو هغه بوډۍ شوي بیا ضرب نه کړي یا د هغې نه مخکې د غوا ضرورت شو هغې ضرب وکړي نو ولې هغه کس چې دی نو هغه په دې غوا باندې سورتي شروع کړه سواري نو یو غوا ورته الله تبارک وتعالی ګویا نه کړه په جو باندې ورته وویل چې ګوره زه خو الله تبارک وتعالی دې لپاره پیدا کړی چې دې ځای دی دا خو چې کوم دی ظلم دی دا زیات نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم په صحابه ولیدل چې هغې ته دا خبره ناشنا چې کوم دی ښکاره شوه نو دا داسې نه چې کړی هغې په دې باندې شک چې کوم دی نو کوم انساني ذهن د هغې چې کوم دی صحابه ګرام او هغې د اسلام زما په خیال چې کوم دی دا و نو حضور پاک صلی الله علیه وسلم په هغې باندې چې کوم دی پوه شو ستاسو دا خیال دی چې د غوا خبرې چې کوم دی څنګه شروع کړي وایي که چېرې ابو بکر صاحب او عمر صاحب رضوان علیهم اجمعین موجود وي یقین به هغې په دې باندې چې کوم دی نو کړی د دې صحابو کې دومره پریشان چې په دې مجلس کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه موجود نه دي او حضور پاک صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمایي چې هغې موجود وي نو یقین به چې کوم دی نو په دې باندې کړو حیرانتیا اظهار به چې کوم دی نه کوو خو یې داسې چې کوم دی نو دا چې هغه ورته چې کوم دی نو دا ویلي بیا حضرت صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ځناورو باندې ظلم کول دا هم چې کوم دی د ظلم لوی حصه چې کوم دی نه دی بلکې دې یو قول چې کوم دی د عربۍ راوښتې دی بیا چې کوم دی ټاکل دی چې یو شي بې ځایه کول بې ځایه استعمالول هم چې کوم دی نو دې نه ظلم چې کوم دی نو دا ویلی شي عام طور موږ د ځناورو د حقوق باره کې کمې چې کوم دی نو زیات چې کوم دی نو وي چاته الله تعالی یو ځناور ورکړي هغه د سوارۍ او د هغې د سیروان کوم چې کوم دی نو وچوي الله به د دې تپوس هم د انسان نه دا به چې کوم دی کېږي یا موږ زیات نه کړي ځناورو د علاج چې کوم دی نو بیا څه خیال چې کوم دی نه ساتو چې هغې هم دومره چې کوم دی نو کوچکو کړو بس مړ شو بس دا شو مردار شو بس یا چې کوم دی نو مړ شو رسول الله باره کې حدیث شریف چې کوم دی نو کړی دی علما بار بار په هغې باندې بحث کوي چې د قیامت په ورځ به د هر عمل بدله ملاوېږي او بیا به فرمایلی چې تر دې پورې یو ښکلو والی بېزه وي او بې ښکلو والی والي نو هغه به هم د دې نه مطلبه چې کوم دی نه وي
د انسان او د ځناور د حیوان فرق دا دی کله په مشکلات مصیبت او فکر غم ځکه ویلې چې دله خو من چې کوم دی نه راځي د سره که حساب کتاب کې نوشي الله جنت لیکلي جنت ته ولاړ شي جهنم لیکلي جهنم او پای کې به ابد الآباد او پای کې موجود وي حیوانات چې کله یو بل نمبر دی وایي بس بیا به پولیس او فوري بشي کیسه چې کوم خلاص دې کې شو نو غرض د ظلم دا چې یو شی یو ځای ته ځای کول دا موږ ظلم چې کوم دی وکړي د معاملات چې دې په دغه ځای کېدل دې عمل نه کول دا موږ چې یو ظلم دا چې دې وکړي دا ټول احکامات به کېدل راځي هر ابو حنیفه رحمۃ اللہ شاگرد حضرت امام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ په بهاني کې چې امام صاحب رحمه الله چې کوي د فقه حنفي لوی خدمت چې کوي کړی دی او ابو حنیفه صاحب مداوی باندې چې دی مداوی لیکن لیکن حضرت چې کوي دې لیکلي دې د تنویر خدمت د شاگرد محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا چې دی فرمایي ډېر کتابونه هغه لیکلي دي په کې حضرت چې کوي فرمایي چې دومره کتابونه لیکلي دي چې هغه یو ځای راغون شو نو په یو وخت باندې به چې کوي هغه باد شو یا به چې کوي هغه وړي شي دومره چې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي نو د حضرت نه چې تاسو کو چې حضرت دا په هر موضوع باندې کتاب لیکلی دی امام صاحب چې فرمایي امام محمد صلی الله علیه او دا په تصوف کتاب کې ډېر لیکلي کوم چې دا طریقت دا ورته دی ویل شي وی حضرت په دغه ما په ډېر کتابونو باندې لیکلي دي او یو مثال راکا دا کتاب البیوع چې کوم دی کتاب البیوع وی دا تصوف نه دی تصوف آیا دا دی چې بس تصویر به لیکل شي ذکر اذکار او زیار چې کوم دی شي بس هر څه چې کوم دی وی هغه په دې مراقبه کې وي خدمت کې به وي دا کتاب البیوع چې کوم دی د خرڅولو او اغستلو د علم چې دی نو تصوف چې دی نو دا نه دی دغه ټول وعدې به راغلي دغه حقوق راغلل دغه تجارت ته ورکړه چې کوم دی راغله دغه د سود معنی چې دی نو هغه کې دی راغله دغه دا ټول حقایق په دې کې دی دا سره نشو نو دا کتاب البیوع د تصوف چې کوم دی نو کتاب چې کوم دی نه تصوف چې کوم دی څه نه وایي تاسو چې دا الله او رسول صلی الله علیه وسلم باندې تر انسان ټول چې کوم دی نو دی نو دی به ظلم نه بچي دا به بچي دا د ظلم چې دی نو دا لوی هدایت او لوی الله تعالی چې کوم دی په مخلوق باندې یو څه چې کوم دی کوي شو دا هیڅ اټین چې راغی چې یو شی ذخیره کې جمع دي خلک چې کوم دی تان دی لوګي نه دي نو تان دی یا یو بل څه چې کوم دی تان دی او دا راغی سٹاک چې کوم دی کړی لوی ظلم دا چې کوم دی دا چې کوم دی ظلم دی جواب ومن تقول يقينا او خود چې کوم دی ظلم دی چې هغه نه حق چې کوم دی ظلم یا یو څه نه او قسم چې کوم دی کې هغه دا وایي چې کوم دی وایي بایاس درلوري دا فرض دی دا داري او ته نه بس ګورو وکړه تا چې کوم دی ظلم دی او حدیث شریف کې مرাজি چې دا ظلم د سپکې او غیره چې کوم دی سوق کی تر اوس په کومه باندې سره دی چې کوم دی لاندې دی چې کوم دی دا روان دي او سړی کوي چاته اولاد دې چې کوم خپل ظلم خپل کې دې چې کوم سره کوي خپل او رسو دې چې کوم بیا هغه کوم روان دي دې حضرات کې به لوی احتیاط چې کوم کوم دې دا د دې باندې راځي معنا مولوی سره نامتوی رحمت الله تعالی علیه یو سفر باندې چې کوم دې دلی ته او ته کې د دارون لپاره چلته چې کوم دې کوم وکړه او حضرت دې واقعي درامې کې چې محترم د مدرسې او د دا مدیر او دا خزانچی دا لوی امتحان چې کوم دی څنګه چې انسان د خپل پیسې یا ولې یو کس ورکړي استعمال کوي دا خو چې کله کې او نگران ته مقرر شوی دی یو ذمہ دار دی یو ادارې دی یو ځای هغه چې ته مقرر شوی په دا باندې دوی بوج راغی دغه د چا وسو په دې چا 10 روپے دي چا 5 دي چا 10 دا ارز چې کوم یو بیا د استعمال او د تاسو لوی بوج چې کوم دی دی او ځکه چې دا دارو دې ویلو قوم چې کوم دی دارو اسلامیه د قوم د دې باندې مبارک کوم علامه محمد نوري سے ایجاد د نوري رحمت الله تعالی علیه نیغه چې چا وایي صدقات او زکات د مدرسې په ورو نو مو ته وی ته موږ کوم اخلاص وی پیغام شو یا په دې چې کوم د ما په باندې دا چې کوم
اوس زبر دی چې د استعمال دا ورته اوس کیږي او دویم کوي دا خلکو ته ویل چې خلکو احسان به زموږ منئ چې تاسو دا صدقات او زکات مونږ ته راوړئ مونږ یې په یو صحیح ځای کې مصرف چې کوم دی وکړو زموږ په احسان منئ ستاسو به موږ احسان نه منو اوس خو دلته د ګټلو الټا معامله ده چونکې مونږ دومره مجبور او ضرورتمند یو یو سړی لږ وړي مونږ ډېر صفتونه هغه ذکر کوو نو دې چې هغه د الله د دین لپاره ذکر کوي نو هغه وایي چې تا راوړې نو زموږ احسان به ذکر کوي منئ چې موږ ستاسو پیسې واړو دا ذکر کوي او د دې وخت کې دا مفتي زوړي خان صاحب رحمت الله علیه معمول او طریقو ذکر کوي دا د تقریبا یو بل کثرت کوي چې دا یو کور کوچ کې وته وخت یو تاسو سماج کې کوي دومره مدار جوړې موږ څه کوي په کړه دې ګرمانه د دې راځي ګرمانه راځي دا تاسو بس دې ته راګه دا به کې دا ټول موجود دا استثناء چې کوي وی حضرت چې کوي د مونږ انتیسه رحمت الله تعالی علیه سفر باندې تلو 3000 روپے چنده ورکړه هغه 3000 روپے غواړي چې اوس په هغه مناسب 30 لک روپے هم د دغه دغه سیواج کې جوړیږي هغه چې راځي نو هغه چې کوي نو چې د پټ انتقال چې کوي نو ورشو ټایم نه حضرت راغلی خفو هغه پیسې د خپل غریبې کې راوند کې او دارو کې جمع کړي چې هغه چې حضرت راغو مثلا چې کوي نو خلک تاسو نه کوي یو مثلا به کوم دې چې کوم راځي ترې امانت چې کوم دا مسله ده یو سړي سره امانت یو کس چې کوم کېږي او دې دایې حفاظت چې کوم کوي دا نه چې احتیاط دې دې دا کوي خو نه چې احتیاط صحیح کوي چې الله چې کوم رښتا په دې باندې حاضر ناظر دی او دا پیسې دغه چې کوم غلاشي یا چې کوم اوس وځي یا اورلګي او دې حفاظت کړی امانت کړی نو دا غیر زمان او دا غیر ادایګي په دې باندې چې ګرځان شي شریعت کې څنګه ضمانت د امانت کوم رقم سره کوم ضایع شو د احتیاط کوي نه وکړي او هغه ضایع شو په دې باندې چې د ځان بیا هغه کس ته کوي نه وکړي چې دا پیسې کا ما سره کې وی کالي ما سره یو والله هغه چې کوي او موږ ته ما راکنه شریعت کې کوي بیا د باندې دا وو دا نه حضرت کوم باندې حضرت دا کارا مسله ده فکر چې تاسو امانت ته امانت څخه ډېر ځای شوی دی هغه دې دا مفروض دی تدې په چې په پرې رحمت ګنګوګي رحمت الله تعالی علیه چې کله دا خبره ورسېده او فتاوا شي چې اوس په وربي د دې حالت کې ماقص دی بیا هغه ته جواب ورکړي چې حضرت دا ټول علما دا وایي چې دا باندې دې ادایګي چې کوم دا نشته وی حضرت ولا جواب ورکړي چې رشید احمد آیا دا ټول فتنه چې کوم دا تعامل لپاره ویل ده ټیک ده دا چې موږ ته په خپل باندې لاس کول کېده کله زما په ځای باندې ته ویل تا وسو چې دا ظلم دی چې دا پیسې راوندې شوي دي زمانه ضایع شوي اگر چې شریعت ما باندې نشته د چا لاس د چا کمپیشن هغه لګېدې ډېر پاور راکړي هغه ضایع شوي زما زمین او زما زړه چې کوم هغه دا نه محسوس چې دا ظلم کې زه راځي کوم دا نشم حضرت ظلم دې حضراتو په دې طبعا زیات سوچ وکړ د چا کې زیاتې کول دا هم چې کوم لوی ظلم دی کاکه شروعي کا مشروعي کا زانه یو دا لاري نه وي د چا چې کوم غصب کول حقوق دا هم چې کوم ظلم دی د دې اختیار دی هغه غلط استعمالي دا هم چې کوم ظلم دی الله تعالی وګړي سپورټ څخه دی په هر ځای کې چې کوم دی الله دې موږ حفاظت څخه د لوی چې موږ ظالمان کوي شفاعت څخه د لوی شو واخر دعوانا الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم كرمت بعدم اتفاق هذه السبوع وهبتنا سواك خاندان ممكن اشتكوك الله زيدان الله كلام الله هذا خاصه فرد شغل دمو استاذ كل استاذان هذا فرد روح من يشوف بنا جزانا فلا كل ما له سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله باران دي فرد دعاء بالخصوص على خير باران دي ضرورت لويس وبرد كتير انسانان من اول الباران بسم الله باران على خير باران دي فرد العدد وكل ما له وقبل الله والله رسول الله